نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية صدق الله العظيم. سورة الغاشية مکی سورت تھی. یہ سورت الغاشیہ وی ذکتی دا سورت اولنی آیت کی لفظ دا غاشیہ راغلی. دا سورت مکی دا ہجرت نولان دا نازل لی. پا اعتبار دا ترتیب قرآنی سر اتیایم دی او دا نزول پا لحاظ سر دا سورت اتش پیتم نمبر نازل دی. پا دی سورت کی یورکوش پکیش آیاتون دی. دا دی سورت دا مخ کی سورت سر ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې صورت کې د دوو ډلو ذکر وشو چې یو د مؤمنانو وا او بل د کافرانو، یو د نجات والا خلقو او بل د عذاب والا خلقو. په دې صورت کې د دوو ډلو ذکر کېږي چې یو د جنت والا خلق دي او بل جهنم والا خلق دي. فضیلت د دې صورت دا دی نبی علیہ السلام با سورہ اعلی او سورہ غاشیات د جمعې او د اختر په مانځ کې لوستو. پرون چې کوم سورت تیر شوی دا او دا نننۍ سورت د جمعې او د اختر مانځ کې به نبی علیہ السلام دا لوستو. په دې سورت کې الله جل شانه ذکر د قیامت ذکر کوي چې یو خبر یو واقعا داسې را روانه ده چې هغه به هر څه پټ کړي چې هغه د قیامت ورځ او دا داسې ورځ ده چې بعضې ملکونه او په دې ورځ باندې ډېر ذلیله وي، ډېر ځپلې به وي، ستړي به وي او دا خلک به جهنم ته داخل شي او په دې باندې به چې کومې اوبه څښلې شي نو هغه به یشېدلې ګرمې وي. دې دپاره به خوراکه چې وي ازغداره لکه مخکې تېر شي د زقوم اونه وي چې په هغې به نه دوی وجود ته طاقت میلاویږي او نه پرې د دوی لوږه ختمېږي. دا به دې انجام وي. دغه انجام به د کافرانو وي او بعضې مخونه به د قیامت په ورځ باندې تازه وي. په دنیا کې چې کوم اعمال کړي دي هغې باندې به دې خوشحاله دا به مؤمنان په اوچتو اوچتو اعلی اعلی جنتونو کې به وي او دوی په جنت کې بې ځایه بېکاره خبرې نه اوري. په دې کې به چینه ورته الله جاري کړي وي او ناسته به په داسې تختونو وي چې هغه به ډېر اوچت اوچت تختونه لکه د بادشاهانو. شرابونه ورته ملاویږي په ګیلاسونو کې او دې چې کوم بالښتونو ته ډډه لګوي هغه بالښتونه مخکې نه دې ته په قطار قطار کې ایښودلی شي چې دې ته به دا زمونږ مېلمه ډډه لګوي او قالینونه ورته اچولی شي د جنت. دا د جنت نعمتونه. نو مخکې د کافرانو انجام ذکر شو چې د هغې دپاره مزې نه دي عذابونه دي او ورپسې د مؤمنانو نتیجه ذکر شوه چې د دوی دپاره په جنت کې څومره نعمتونه دي. الله پاک دې موږ او تاسو ته د جهنم نه نجات او د جنت نعمتونه نصیب کړي او بیا الله پاک د خپل توحید دلایل وایي چې تاسو دې اوښ ته وګورئ دا څنګه پیدا شوي څنګه ښایسته ځناور دی. اسمان ته وګورئ دا څنګه اوچت کړی شوی بغیر ستنو.
څومره زمانه وشوه تر اوسه پکې هېڅ قسم خرابي نه ده راغلې. دې غرونو ته وګورئ دا څنګه ودرولې شوي دي، غر په دې باندې ولاړې، نه ښکته کېږي نه چرته ځي نه پکې نقصان نازي. او د دې نه بعد دې ځمکې ته وګورئ چې دا ځمکه څنګه غوړولې شوې ده، څنګه خوره ځمکه ده. ابي الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د خلکو ته نصیحت کوا او بل څه په دې باندې ذمہ دار نه نگران نه چې د ایمان نه وروړي نو باغی تا نه تفوس نکي، تخپل غاړه خلاص د دین مهنت کوا. کوي منله خدا دې پیدا او کوي نه منله الله پاک بدی ته ډېر لوی عذاب ورکړي. او بیا الله پاک فرمایي چې دې برازي مونږ شرطم تفصیلی نشي دې سره بیا موږ پر حساب کتاب کو. نو الله جل شانو فرمایي هل اتاک حدیث الغاشیہ، آیا راغلی تاسو واقعه او خبر د قیامت یا خبر د خورېدونکي چې قیامت. وجوه یومئذ خاشعه، بعضې مخونه به په دغه ورځ باندې ذلیله وي. عاملة ځپل ناصبة ستړې به وي. تسلا نارا حامیه، داخل بشي بل اور ته. تسقى من عین آنیه، کولی بشي په دې باندې د چینې یشیدونکي د اور نه ګرمه چینه به بیا په دې څکلی شي. لیس لهم طعام الا من ضریع، نبوی د دوی د پاره خوراک الا من ضریع مگر از غدار بوټي خونینا. لا یسمنو چې نه به سر به وي دوی، ولا یغني من جوع او نه به لرې کوي د دوی لوږه. وجوه یومئذ ناعمه، او بعضې مخونه به په دغه ورځ باندې تازه وي. لسعیها راضیه، په خپل کوشش او سعی باندې به راضي وي. فی جنت عالیه، په جنتونو کې اوچتو کې بناسي، په جنت اوچت کې به وي. لا تسمع فیها لاغیه، نه به اوري په دې جنت کې فضل خبرې. فیها عین جاریه، په دې کې به چینوي جاری. فیها سرور مرفوعه، په دې جنت کې به تختونه اوچت کړي شوي وي. واکواب موضوعه، او ګلاسونه به ایښودلی شوي وي. ونمارق مصفوفه، او بالښتونه به په قطار کې ایښودلی شوي وي. وزرابي مبثوثه، او قالینونه به خواره کړي شوي وي. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا دوی نه ګوري د اوښته څنګه پیدا کړې شوې دي. والى السماء كيف رفعت، او دوی نه ګوري اسمان ته څنګه اوچت کړې شوې دي. والى الجبال كيف نصبت، او دوی نه ګوري د غرونو ته څنګه ودرولې شوې دي. والى الارض كيف سطحت، او دوی نه ګوري د ځمکې ته څنګه غوړولې شوې ده. فذکر ته نصیحت کوا، انما انت مذکر، یقینا ته نصیحت کوونکی. لست علیهم بمسیطر، نه یې پیغمبر علیه السلام په دې باندې ذمہ دار. الا من تولى وكفر، مگر څوک چې راز کوي انکار وکړي. فيعذبه الله العذاب الاکبر، پس عذاب ورکړي الله پاک العذاب الاکبر، عذاب لوی. ان الینا ایابهم، یقینا موږ طرف ته دوی واپس کېدل دي. ثم ان علینا حسابهم، بیا په موږ باندې دوی حساب دي ورکول دي. واخر دعوانا